زما د خوږ اسلام عزتمند مشرانو کشرانو دوستانو رونو په تېره جمعه مې راته بعض اعمال خولیو چې هغه بد اعمال انسان کې وي نو زمونږ او ستاسو دپاره آخرت کې یو لوی انعام او یو لویه د کامیابۍ ځای هغه جنت دی. الله دې موږ ټولو ته راته نصیب کړي. نو هغه د کامیابۍ او د کامرانۍ او غلوی مقام والا ځای جنت ته د دقې ګناهونو په وجه تک خو پرېږده چې خوشبو به پې حراموي. په تېره جمعه کو ستاسو یاد وي ما راته تفصیلا په دې باندې هغې 5 ګناهونو بیان کړی. الله دې د هغې ګناهونو نه موږ او تاسو ساتي. نن جمعه راته رونو بعضې هغه نیک اعمال خیمه چې د هغې نیکو اعمالو په ذریعه به انسان جنت ته ډیر په اسانه لاړ شي یو، او بل د دقې اعمالو د وجې به الله په جنت کې ډیر لوی مقام درکړي. جنت ته تګم په اسانه او اعمالو لوی مقام بم الله په جنت کې درکوي. صرف 3 اعمال لته بیانوم. اعمال آسان دي خو دومره قدر کار دی چې موږ کوشش وکړو، سټرګل هم وکړو، محنت هم وکړو، دا اعمال به پخپله زموږ په زندګو کې راځي. نو جنت ته به تګ آسان وي. خدای دې په موږ او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. یو خبره خو هغې نه مخکې یاده ساتئ چې جنت الله رب العالمین د ایماندارو خلکو دپاره جوړ کړی دی. ایماندار به ځي، اگر چې ډېر ګناهګار وي خو آخره کې به جنت ته ځي چې ایمان وي. د ټولو نه اهم شی ګورې ایمان دی. کو ایمان نه وي جنت ته تګ ناممکن دی، امپاسبل، ناممکن. د ایمان نه بغیر جنت ته تګ ناممکنه ده. منګ او تاسو خو ډیر په یو شر القرون زمانه کې یو او اسم نه یو. په دې تمام کائنات کې لږ شان زما دې خبرو ته به متوجه کیږي. په دې تمام کائنات کې الله رب العالمین ته د ټولو نه محبوب ترین خلق، نیکترین خلق، معصومین د ګناه نه بالکل پاک خلق هغه څوک دی؟ هغه پیغمبران دي. وهاب ګل حاجي صاحب د پیغمبر نه ګناه خو پرېږده مړه، ګناه خو ډېره لویه خبره ده. د پیغمبر نه د ګناه تصور هم نه کېږي، دومره عظیم انسان وي. او الله ته ډېر محبوب هم وي، الله ته ډېر خوښ هم وي. نو ډیر پیغمبران به د قیامت په ورځ د خپلو امتیانو دپاره شفاعت او سفارش کوي، او د ټولو نه لوی سفارش به هغه زموږ د جناب محمد رسول الله وي چې هغې ته شفاعت کبرا وي. خو نو ګورې دلته یو خبره یاد ساتئ چې دا پیغمبران شفاعت او سفارش کوي نو دا به ګورې د ایماندارو خلکو کوي. خو د هغوی د ګناه د وجې الله رانیولي وي نو الله ته به سوال وکړي چې خدای دا ګناه کړې ده، تعلق یې تا سره دی، معاف یې کړه. نو الله به خو الله وغوښتل د پیغمبرانو به ومني. خو کو بالفرض و تقدیر ما ته لږ متوجه شي. خو دا پیغمبران څومره عظیم خلق دي. خو دا پیغمبران چې ایمان د چا نه وي نو دا پیغمبر هم سفارش نشي کولی، پیغمبر هم نشي کولی. ما خو تاسو وایي پیغمبر الله ته څومره محبوب دی. کو ایمان وي سفارش به وکړي، او کو ایمان نه وي که نه والله العظیم کو تا پیغمبر هم بچ کړي. او د دې مثالونه مالا ټول قرآن راواړی د مثالونو نه ډک دی. ابراهیم علیه السلام کم شان والا پیغمبر دی، ابو الانبیاء ورته وایي، د پیغمبرانو پلار. امجد حاجي صاحب د ابراهیم علیه السلام په نسل کې 14,000 پیغمبران پیدا دي. 14,000 په خولې یادېږي، دی بچي دي، دا ټول پیغمبران دي. خو پلار یې کافر دی قرآني، آزر یې نوم دی آزر.
پلار یې کافر دی او یو وخت کې ول د رب نه سوال هم کوي وی خدایه پاکه دا پلار مې وبخي الله ورته وی دا سوال بیا مانه اونه کې ګورئ د کافر سړي دپاره بخښنه دا ناممکن ده ابراهیم علیه السلام څومره عظیم انسان خو د پلار دپاره سپارش کوي د ابراهیم علیه السلام سپارش هم الله نه منظوري ولې پلار یې کافر و نوح علیه السلام څومره عظیم پیغمبر دی آدم ثانی ورته وی 900 کاله عمر ولا الله ورکړی دی تبلیغ یې کړی دی 50 د پاسه 1000 کاله عمر دی خو زوی یې کافر دی قسم په خدای کوي د الله رب العالمین د قهر نه بچ په نص د قرآن ثابت ده الله زوی غرق الله ته وی خدای ونادى نوح رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم خدای ته خو زما بچی غرق تا خو زه ستا اهل نه غرقومه الله رب العالمین ورته دا ګورې قرآن دی قرآن وایتي مرجنه انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح دا ستا بچی نه دی اگر چې نسبی بچی دی خو دا ستا روحانی بچی نه دی ځکه دا کافر دی خو ستا بچی می والله العظیم کو بچی کم ایمان ګورې دومره عظیم نعمت دی لوط علیه السلام څومره عظیم پیغمبر دی ښځه کافره ده په نص د قرآن باندې ثابته ده ښځه به الله جهنم ته بوځي مالا دا ټول پرېږده یار عظیم شان لري هر پیغمبر عظیم شان لري خو بیا په دې ټولو پیغمبرانو کې هغه پیغمبر چې یو شاعر ډېر ښکلي ویلي دی لا یمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصه مختصر وی دا ممکن ده چې زه ستا صفات بیان کم خو بس دومره به وویم چې بعد از خدا بزرگ تو یہ قصه مختصر ستا مرتبه بس د الله نه پس دویم نمبر ستا مرتبه ده جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رب ته سوال هم کړی دی خو یو ترې دی ابو طالب صاحبي نوم دی ابو طالب صاحب ورته څه کوم چې د رسول الله مبارک ډېر خدمت کړی دی د حضرت علی پلار دی او د رسول الله مبارک هغه ناشنا خدمت کړی دی قسم په خدای کو داسې خدمت په مخ د کائنات کې څوک هم وکړي خو ایمان ورسره نشته رسول الله مبارک ورته د زنکدن په وخت کې وایي کاکاجي دې وخت کې د چا ایمان نه قبلیږي خو زه به احاج لک بها عند الله په مسلم شریف کې حدیث چې ستا دپاره به الله سره باسونه کوم بخم به دی خو زما په دې غوږ کې صرف ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله ابو طالب سے کلمه د ایمان اونوي د دنیا نه کافر لار نیشي رسول الله مبارک هم نیشي خلاص دا ولې ایمان نشته نو ګورې دا ایمان ډیر زبردست چیز دی دا الله لوی عطیه ده نو یو خو په دقه ایمان باندې موږ او تاسو جنت راته ملاویږي دا الله په فضل او دا الله دا فضل به موږ په دقه ایمان باندې لټو بیا چې د ایمان څه مقتضیات دي چې هغه مونځ دی روژه ده حج دی زکات دی دې سره ایمان کلکیږي دې سره ایمان مضبوطیږي دا تاسو نن د جمعې مونځ له راغلي سر اوچت کو سر ښکته کو تندې راواله په ځمکه ولګوه د دې الله ته هېڅ حاجت هم نشته صرف ګوري چې زما خبره څوک مني دقې سره به ستا ایمان مکملیږي رمضان میاشت راشي ناره په ځان تېره کوي الله ته ستا د نارې ساجت دی خو ګوري دې سره ستا ایمان مزي چې زما دا خبره دا بنده مني علی هذا القیاس حج ته لاړ شي یو څادر دې لاندې والي او بل دې باندې والي او بربند لګیا په یو دو څادرو کې الله ته سوالونه کوي الله دې ته ساجت دی صرف ګوري چې زما بندګي او کوي او کو نه کوي دا د ایمان د ساتلو هغه ذرایع دي نو زما عزتمند ورونو ایمان به کامل ساتو دا 15 واړه وخته مونځ روژه حد دا خو په خپل ځای دي اوس په دقه ایمان چې وي او ته دا خپل 5 وخته مونځ وغیره څومره فرض اعمال دي دا کې دې سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو درې عملونه خولی دي یو درې عملونه کو دا اعمال دی وکړل دا اعمال دی وکړل جنت ته به د تګ ډېر په اسانه وي او په جنت کې به الله رب العالمین مقام او مرتبه هم ډېره لویه درکړي ډېر لوی مقام او مرتبه به راله درکړي نو رونو نن به دا کوشش کوو چې دغه درې واړه اعمال په دې خپله زندګۍ کې راولو په دې خپل ژوند کې راولو نو چې هغه اعمال هم په خپل ژوند کې راوستل
جنت تم تک خو آسان دی خو په جنت کې به الله ډېر لوی مقام راکړي ډېره لویه مرتبه درکړي او دا درې واړه اعمال زموږ دا لاس د لاندې دي کولی شو او د دې درې واړو اعمالو د برکته به الله رب العالمین یوازې د آخرت هغه زندگی خو په خپل ځای لویه خبره ده زموږ استاد دپاره لویه شیز هغه د آخرت ژوند دی د دنیا خو یو څو ورځې اسدجان حاجي صاحب ژوند دی 40 کاله 50 کاله شپېته یا اتیا نهایت 4.5 کاله بابا به په دې جومات کې تاسو پیدا نه کړې دغه د اتیاو کالو د اویا کالو به وي دغه زندگی د زموږ استاد د دنیا دا ژوند د دنیا ژوند ډېر کم دی خو د دنیا ژوند به د الله خشته کړي اصل ژوند زموږ هغه ستاسو د آخرت دی چې هغه لا زواله ژوند دی هغې دپاره زوال نشته د هغې دپاره ختمېدل نشته نو تاسو ټولو خیاران یې کله چې یو څیز الی کله یو څیز الی واشنګ مشین الی فرج الی وغیره نور شیزونه الی نو لومبې ته تپوس کوي د دې ګارنټي څو ده نو بعضې وایي ګارنټي 15 کاله ده بعضې وایي 10 کاله ده بعضې وایي 20 کاله ده بعضې پکې داسې راشوي لایف ټایپ ګارنټي ټول عمر ګارنټي د آخرت د ژوند ټول عمر ګارنټي ده د دنیا دا ژوند هېڅ ژوند نه دی نو اصل ژوند به موږ او تاسو د آخرت دپاره کوشش کوو نو د آخرت د دې ژوند د خشته کولو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه د دې حدیث راوي دی او دا حدیث په ترمذي شریف کې دی د جنت د تلو دپاره د ټولو نه لومبي شیز هغه څه دی من اکل طیبا د جنت د تلو دپاره لومبي اهم څیز دا دی چې پاک خوراک حلال خوراک په ذریعه باندې به ته د جنت هغه لوی مقام ته رسې د جنت هغې لویې مرتبې ته به رسې ګوره 2 قسمه حلال خبرې دي یو قسمه دا یې چې هغه حقیقي دي لکه په موږ باندې حلال هغه زناور دي چې کوم موږ ته شریعت خولی دي اوس خنزیر زموږ دپاره حرام دي نه بې خورو مرداره حرامه ده دا خو په خپل ځای باندې کوم چې ظاهري حرام دي دا باطني حرام دي د هغې نه به ځان ساتو باطني حرام څه څیز دی د حرامو هغه څیزونه چې هغه د حرامه طریقه باندې حاصلیږي د دې نه به ځان ساتي دا ډېر خطرناک څیز نه دی دا خو ټیک ته د دنیا یو څو ورځې ژوند دی ته به یې په دې باندې خشته کړي خو ګورې زموږ هغه لازواله ژوند قبر کې دی لازواله ژوند هم د آخرت دی د دې په ذریعه د دې حرام طعام په ذریعه باندې به ګورې الله رب العالمین دې رانیسي او که نه خوراک دې حلال که حلال رزق دې وخوړه نو الله رب العالمین برله په جنت کې لوی مقام او لویه مرتبه او لوی دغې درکړي نن حلال ډېر نایاب دي ګران دي ځکه زموږ دا معاشره داسې ده چې د حرامو نحوست دومره راغلی ما ته ګورئ چې نن سبا حرام او د حلالو تمیز ختم شوي دي زموږ نه یقیني راته ویل دومره ضرورت دی ګناه کړی دی چې سړی د سره دا باک نه لري بس خدا ده چې زما جیب ډک شي او زما خزانه او زما بینک بیلنس زیات شي دې ته نه ګوري چې دا حرام دی که دا حلال دی دا د څه دپاره دی دا د دې باندې زما د الله د طرف نه څه حکم دی زما عزتمند درونو د حلال طعام متعلق تاسو خیر چې څوک قرآن وایه او یا په قرآن پیږي پته به راته ولګي چې په کوم انداز باندې الله رب العالمین موږ او تاسو ته د دې حلال طعام حکم کړی دی په کومه طریقې کړی دی قرآن شریف په یو 2 ځایونو کې دا آیات دی یو په 3 سپاره کې دی یو په 18 سپاره کې دی وَيَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ دا 18 سپارې دی اوس په یو عجیبه انداز الله وی ما ته به لږ شان ګورې د دې خبرې هغه اهمیت به په خپله په زړه کې کیني په خپله به په دې زړه کې کیني الله رب العالمین تیمور جان څه وایي یا ایها الرسل کلوا من الطیبات اے پیغمبرانو پاک خوراک کوئ
پیغمبران. اوس پیغمبر خو تا ته مووي چې د پیغمبر ډیر لوی مقام دی، ډیره لویه مرتبه ده. او دام یاد ساتئ، دام چې ما تاسو ته ویلو دا به کلکه عقیدم ساتئ. دا زمونږ د اسدجان حاجي صاحب داسې عقیده به کلکه ساتي لکه څنګه چې ته وې الله یو دی. شاباس. څنګه چې ته محمد رسول الله د الله رسول دی، ته دا منې. څنګه چې قرآن دا منی چې دا د الله محکم کتاب دی، څنګه چې ته دا منی چې جنت د الله رب العالمین د رحم او د کرم او د رحمت یو لوی ځای دی او الله به مسلمان له ورکوي. په نص د قرآن ثابت دی. کو تا ونه منل په ټکي د ایمان نه خلاصې. دوزخ د کافر د پاره ځای دی، په نص د قرآن ثابت دی. کو دې ونه منه په ټکي د ایمان نه خلاصې. فرشتي وغیره دقه شان به دا عقیدم ساتي. ما ته وګوره چې ټول پیغمبران دا د حرامو نه پاک دي. د پیغمبر نه د حرامو تصور هم نه کیږي. کار خو پرېږده، د پیغمبر نه د حرامو تصور هم نه کیږي. اوس الله پیغمبرانو ته وایي یا ایها الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. دا ولې ورته وایي؟ ما ته وګورئ، قرآن باندې ځان پیکې چې په قرآن پیښې ډېر زیات برله فایده درکړي. الله وایي دې پیغمبر ته ځکه ویم چې دا پاک خوراک کوې، دا پاک خوراک کوې. د پیغمبر نه خو تصور هم د حرامو نه کیږي، خو که پیغمبر بالفرض و تقدیر ویم، بالفرض و تقدیر ویم، دا عقیده یاد ساتئ چې د پیغمبر نه تصور هم د حرامو نه کیږي. خو ګورې دې معامله کې ګورې زه بیا د چام خاطر نه کوم. دا ګورې ډېره محکمه خبره ده. نو یو خدا دی چې کلو من الطیبات، پاک خوراک کوي. اوس به د دې پاک خوراک فایده، د دې پاک خوراک خو ډېرې لویې فایدې دي، خو الله دې آیت کې ډېره زبردسته فایده بیان کړې ده. وګورئ وایي واعملوا صالحا، نیک اعمال کوي. نو دا یاد ساتئ چې کوم سړی د حلالو خوراک کوي د ده ټول اعمال به نیک وي. اوس موږ وایو یا الله موږ نیک کړي، موږ نیک کړي، زموږ اولاد نیک کړي. بېشکه دا دعا پکار ده، دعا پکار ده، دعا لازمي ده. خو که وی زه دې نیک شم، زما اولاد دې نیک شي، زما په اولاد کې د الله په عمر کې برکت واچي، په رزق کې برکت واچي، په زندګۍ کې برکت واچي، کامیاب شي. د خپل اولاد دپاره د حلال رزق بندوبست کوه. دنیا کې به هم کامیابي، آخرت کې به هم کامیابي. نن وروڼو موږ ګورې د دې خبرو نه ډېر زیات هغه مسلمان کې راولونه، دا ډېره خطرناکه خبره ده. زه به مله دې هغه موضوع رانه دغه کېږي او پوره بیا دغه ته نه رسم، خو دومره برته وویم رسول الله مبارک وایي، غالبا مشکات مبارک کې حدیث دی. تاسو راځئ موږ ټول اعمال کوو، خو ما ته وګورئ چې کوم انسان یوه لقمه، په اردو کې ورته لقمه وایي او په پښتو کې ورته موږ نوړی وایو، چې د کوم انسان بدن ته یوه نوړی د حرام ولاړه، 40 ورځې یو عمل هم الله نه قبلي. اوس جامه، کپړه، کور، موټر، بینک بیلنس، کاټي پاټي چې هغه د حرام وي. نو څه به نن زموږ په دې اعمالو کې چې جان نشته، نن زموږ په دې اعمالو کې چې خوند نشته، د هغې لویه وجه ده چې زموږ رزق پاک نه دی. ننوړو رزق په پاک ساتو، رزق په د الله رب العالمین چې څنګه دا وی چې یاره روژه مې ونه نیوله ایمان نه خلاصېږم، مونځ مې ونه که د ایمان نه خلاصېږم، حج را باندې فرض و د ایمان نه خلاصېږم. دقه شان دې زړه کې دام راوله چې د حرامو مې نوړی واغېسته، ایمان رانه ځي. دا باک موږ نه کوو. نو وروڼو حلال رزق کې چې کمې فایدې دي دا خو مستقل موضوع ده، انشاءالله چېرته به بیان وکړو. هم به د دنیا خشتوي، هم به د آخرت خشتوي. او دویم نمبر دا دی چې اعمال ورنه الله رب العالمین ډېر بهترین لري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د جنت د تلو دپاره یو اهم ذریعه چې ده هغه څه شي ده، هغه اکل طیب دی، چې پاک خوراک کې او مزیدار خوراک کې. نو انشاءالله وتعالی الله رب العالمین برتا
د جنت 8 واړه دروازې کولاوي، د جنت 8 واړه دروازې. دویم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وعمل بسنته. دویم نمبر دا دی چې الله رب العالمین دا ایمان او اسلام موږ ته را نصیب کړ او قرآن، نو الله رب العالمین زمونږ خالق او مالک دی. خو دا اعمال او دا منز او دا قرآن دا چې په کومه ذریعه راغلی هغه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذریعه ده. اوس رسول الله مبارک دا ارس موږ ته خولی دي، برای راست موږ ته قرآن نه دی راغلی بلکې رسول الله مبارک ته راغلی دی. او د رسول الله مبارک بیا صحابو ته او صحابو تابعینو ته او تابعینو تبع تابعینو ته او دغه سلسله د قیامت د ورځې پورې روانه ده. علما یې تاسو ته ښیي. نو زما عزتمند ورونو، دویم نمبر دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سنت طریقه او داغه چې کومې طریقې دي په هغې باندې موږ او تاسو عمل وکړو او په دې خپلو زندګو کې راولو، ان شاء الله تعالی د رسول الله مبارک طرز زندگی د برکته به جنت کې اعلی مقام تعالی درکړي. د دې د وجه خو ټول قرآن د دې نه ډک دی. یو ځای کې الله وایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. لقد کان ستاسو د پاره د رسول الله مبارک جون دا یو نمونه دی، یو سمپل دی. منګه سمپل ته وګورو، د هغې نه بیا اډر والو اخسته والو چې دی سمپل یو سمپل چاله یوسو نو هغې ته وګوره چې دی سمپل او د دې نمونې په دغه باندې دغه شان ماله را. الله موږ ته وایي رسول الله مبارک ستاسو دپاره یو نمونه ده، بس د ده دا زندگی په زندګو کې راولې کامیاب به یې، سربالا به یې. او دا کامیابي څومره ده؟ نو ما خو تا ته وایي دا ډېره لویه موضوع ده، خو د وخت د کمي د وجې راته زه تفصیلا بیان نه کوم، خو دې زړه کې دا خبرې راوله. یو ځای کې الله رب العالمین وایي ستاسو زمونږ د ټولو دلته چې راغلي یو نو په دې ایمان راغلي یو چې موږ نه څوک راضي شي؟ شاباس موږ نه څوک راضي شي؟ لږ په یو واز باندې ووایه نو الله رب العالمین به خوښه. زمونږ نه څوک راضي شي؟ الله. ټول د دې دپاره راغلي چې رب رانه راضي شي. چا دې کې چې دا څومره راغلی یې قسم په خدای کو چا پسې کوتک چا راغشتي چې لاړ شه. وهاب ګل جي صاحب هغې پېښور نه راغی، ظاهر جان دی او دغه ملګري د هغې دغه نه رالل، دغه شورګرې نه اخوا رالل، ټول په دې نیت راغلي چې رب زمونږ نه راضي شي. اوس دا رب راضي کول به څنګه وي؟ دا رب به موږ څنګه راضي کوو؟ دا رب سره به موږ محبت څنګه ساتو؟ دې رب سره به موږ مینه څنګه ساتو؟ اوس د دې مینې د دې فیضان صاحب مخکې راځه دا د قرآن حافظ هم دی، عالم هم دی. د دې مینې او ما ته ګورئ، د دې مینې او محبت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره زمونږ راشي، الله سره راشي زمونږ د مینې محبت یو ډېر ښکلې او مزیداره طریقه موږ ته الله په قرآن کې ښولې ده. قرآن خو منې که نه؟ لږ جواب را کوې که نه؟ قرآن خو منې که نه؟ ولې به یې نه منې؟ خامخا به منې. الله رب العالمین وایي زما د پیغمبر سره تاسو وایئ چې الله سره ستاسو محبت راشي، مینه راشي. قل ای د دوانو جانو سردار یو اعلان وکړه ان کنتم تحبون الله، خو تاسو وایئ چې زموږ د الله سره محبت راشي، مینه راشي، موږ د الله ته ورنږدې شو. اوس د الله د دې نږدې کولو به څه ذریعه وي؟ نو ورته ووایه دا الله په قرآن کې په 3 سپاره سورت آل عمران کې وایي فاتبعوني، ای د دوانو جهانو سردار زما د طرف ته دا اعلان ورته وکړه چې فتبعوني، زما تابعداري وکړئ، زما د جون په شان جون جوړ کړئ، زما د طریقو په شان طریقه جوړه کړئ، یحببکم الله. د دې زما د دې طریقو د وجې به سره رب مینه وساتي. الله اکبر. دا الله په قرآن کې وایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله. د رسول الله مبارک په طریقو کې د الله مینه ده. څوک د رسول الله مبارک په طریقو روان دي دې دا په دې زړه کې راولي چې د الله ما سره مینه ده. او یوازې مینه خو په خپل ځای ډېر لوی شان لري. ویغفر لکم ذنوبکم، او چې د رسول الله د تابعداري وکړه نو د بلوغت نه راواله تر دقې وخته پورې څومره ګناهونه دي الله وایي ټول مې راته وبخښل، والله غفور رحیم. نو د رسول الله مبارک زندگی
دا او په ژوند کې راوستل د هغه طریقې دا زموږ د کامیابۍ دپاره لویه ذریعه ده، هم د دنیا هم د آخرت. ما ته وګورئ، صحابه 1,40,000 دا دومره لوی مقام الله ولې ورکړه؟ دا دومره لویه مرتبه الله رب العالمین ولې ورکړه؟ د رسول الله مبارک د صحبت د وجې، د هغه د مرګیتیا د وجې دومره لوی مقام ته الله فیضان صاحب رسول دومره لوی مقام ته چې د دې صحابو نه پس تابعیني، د تبع تابعین، بیا تبع تابعین، بیا ائمه مجتهدین، بیا علما، صلحا، بزرگان، شهدا، دا ټول راجمع کا، دا ټول راجمع کا، دا ټول راجمع کا، او د دې ټولو د ایمانونه راجمع کا. زما د خدای په ذات باندې قسمی چې د صحابو د خپو خورو تم نه رسي. دومره لوی مقام، دومره لوی مرتبه الله ورکړې. دا ولی د رسول الله مبارک طرز زندگی ځان کې راوسته، د هغه په سنت عمل یې داسې عمل وکړه چې هر څه شاته او د رسول الله مبارک سنت او طریقه مخ ده. داسې چلو شو خدای دې موږ ټول بیت الله ته بوځي. دغه شان په شوق امین وایې او د رب دا پته لګي چې دعا کله قبلي. د جمعې په دې ساعتونو کې یو ساعت داسې چې الله د انسان دعا قبلي. الله دې موږ ټول بیت الله ته بوځي. د بیت الله سره چې دا کومه دروازه د دې په دې ګوټ کې د مشرقي اړخ ته یو ولا ګټه لګېدلې ده، کاڼې حجر اسود ورته وایي. ډېر لوی شان دی، ډېر لوی مقام دی، خو کاڼې دی، کاڼې دی. بخاري مبارک کې حدیث دی، وی حضرت عمر یا حج لراغلی یا عمرې لراغلی دی او د بیت الله نه طواف کوي، ناګهانه ودرېده. دا بخاري مبارک کې حدیث دی. د دې رسول الله مبارک دی تابعدارۍ ته وګوره چې ودرېده نو د وخت باچا او 22 لکه مربع میلو باندې د هغه حکومت و، 22.5 لاک مربع میل. زما والد صاحب دی الله رب العالمین سره ستاسو د مشرانو درجات بلند کړي. هغه به هغه وخت په تقریرونو کې وي او دا چې چا د هغه تقریرونه اورېدلي هغوی ته معلوم دی. وایي د حضرت عمر حکومت دومره و لکه چې 10 پاکستانه یو ځای کړي د هغه حکومت 22.5 لاک مربع میلو باندې حکومت. لوی شان یې لره، لوی مقام یې لره. نو د بیت الله نه طواف کو، ناګهانه د بیت الله د حجر اسود ته ودرېده. چې حجر اسود ته ودرېده نو حجر اسود سره اوس خبرې کوي. دا بخاري مبارک کې فیضان جان حدیث دی. ګورئ، وی والله انک لانت حجر، وی زما د خدای په ذات باندې قسم یو کان او کان دی. حقیقت دا دی، نه چاته نفع رسولی شو، نه چاته نقصان نه بچ کولی شي. خو که نن زه تا ښکلومه که نه او ستا په دې کاڼي باندې زه دا خپله خوله لګوم که نه، نو دقه شان ما رسول الله مبارک لیدلی دی. دا زه د هغه په تابعدارۍ کې کوم، دا د هغه طریقه ده. نور ته چاته نه نفع رسولي نه نقصان، خو ما رسول الله مبارک داسې لیدلی دی چې تی ښکلې کړې، تا باندې دا خپلې شونډې ایښې دي. نن زه د رسول الله مبارک اتباع او طریقه باندې عمل کوم، ځکه دې ښکلوم. داسې په سنت باندې عمل. نو الله رب العالمین عمر کم مقام ته ورسو؟ ما ته وګوره، زه ته صفت کوو او کولی پکارم دی. د حضرت عمر ډېر لوی شان دی. موږ په 2-3 جمعې بیان مخکې هم کړی دی، بیا به هم پې وکړو. د عمر په زندګۍ باندې خو زه وایم چې په زرګونو نه په لکونو پاڼې ډکې کې د هغه مقام او مرتبه موږ نشو بیانولی. زه یم پرېږده، زه نه به څه یو چې د چا متعلق وایه په تیمور جانه رسول الله مبارک وایي چې لو کان بعدي نبی لکان عمر. خو زما نه پس پیغمبري میلاوېدی نو دا د دې خبرې لایق و چې زما نه پس کو پیغمبر و حضرت عمر به پیغمبر. دومره لوی شان لري، دومره لوی مقام لري. نو هغه موږ مسلمانان مستر تامسن یو انګریز دی، انګریز هغه دی 100 مین په دنیا کې 100 کسان چې دوی په دنیا کې یو لوی انقلاب راوستی دی او دا د انقلاب خلک وو. نو د هغې کې د ټولو نه لومبې اگر چې عیسائی دی، یعنی عیسی علیه السلام مړي، خو په هغې کې لومبې انسان چې په دنیا په ټوله ویله دنیا باندې انقلاب راوستی دی، هغه د جناب محمد رسول الله نوم دی.
او دویم نمبر یې د خپل پیغمبر د حضرت عیسی نوم لیکلی دی علیه السلام. او دریم نمبر الله اکبر، تاسو دا کتاب وګورئ. نن سبا خو زمانه د دې خردجال له په دې باندې وګورئ د 100 مین. دریم نمبر چې لیکلی چې په ټوله دنیا یو انقلاب راوستی دی، نو هغه د مسلمانانو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یاد کړي. دا دومره لوی شان، دومره لوی مقام، خو چې حجر اسود ته ودرېږي نو ما رسول الله مبارک داسې لیدلی دی. دا ولې طریقې د هغه په ژوند په زندګو کې راوسته، نو الله دومره لوی مقام ته ورسوي. ما ته ځي چې زه درته کم صحابي ویم چې شان او مقام یې راته بیانوم چې دا لوی شان ته الله رسول دي، دا د رسول الله مبارک په اتباع کې. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ رازدار رسولو، د رسول الله مبارک ټول رازونه ورسره یو. یو ځل رسول الله مبارک د ایران باچا له کسرا لولیږه، او کسرا هغې وخت کې څنګه و؟ کسرا هغې وخت کې داسې و لکه په دې وخت کې چې د امریکې صدر دی بالفرض. امریکا حرامي نن په ټوله دنیا باندې معیشت خور دی او په ټوله دنیا حکومت کوي. دقه شان د کسرا باچا و. حضرت حذیفه ابن یمان نو رسول الله مبارک د څه دپاره ولیږه، بس هغه د روټۍ ټیم ووي کېنه، نو هغوی په میزونه کېناستل. اگر چې په میز باندې ناسته جایز و، هغه وایي زه به په ځمکې کېنم، ما رسول الله مبارک داسې لیدلی. بیا روټۍ خوړه دې کې ته یو نوړی لاندې پرېوته. اوس ټول سربراهان حکومت ناست دي، دغه نوړی داسې د ځمکې نه راواغېشته او ویې څنډله. جو خو سره ملګري ناست وي، دا ته څه کوې؟ صدر ناست دی، وزیر اعظم ناست دی، تا د ځمکې نه ته دومره د دې روټۍ پسې دغې. الله اکبر، قسم په خدای په مشکات مبارک کې حدیث دی. حذیفه ابن یمان ورته وایي ښه ته ماته دا وې، وایي د دې بېوقوفو حکماو د وجې زه د خپل محبوب د جناب محمد رسول الله طریقه پرېږدم. دا خو د هغه طریقه ده چې نوړی به پرېوته نو وبې څنډله او بیا به یې وخوړه. الله چې دې دومره لوی مقام، الله چې دې دومره لوی مرتبې ته ورسوله، دا د دې وجې ورسوله چې د دوی هغه شان او مقام داسې و چې د رسول الله مبارک په سنتو یې عمل کړ. نو په سنتو باندې عمل کول پکار دي. او بیا زموږ دا زمانه خو دا وورئ، زموږ دا زمانه خو ګوره ډېره د فساد ده. د دې د وجې رسول الله مبارک ته خو فیضان جان صاحب دا ټوله دنیا د قیامت په ورځ داسې وه. نو رسول الله مبارک یو حدیث کې دا دي، دا وورئ چې وی چا د فساد په زمانه کې زما یو طریقه را جمدی کړه چې فساد دی او دقه شان یو بیدینی دا یو طریقې را جمع کړه. بالفرض و تقدیر دا به ویم، بالفرض ویم دا ګیره پرېښودل. دې وخت کې خو ګیره پرېښودل شیخ او پلان کې او تا کې ډېره لویه دینداري ده، دا خبرې لګیا دي کېږي. د فساد په زمانه کې د الله د رضا دپاره په دې وجه چې دا زما د محبوب سنت ما ته وګورئ، چا د محبوب سنت د فساد په زمانه کې هر یو سنت چې دی را جمدي کو د یو کلک عقیده وساتله چې دا زما د محبوب سنت دی، د دې د وجې جمدي کوم. رسول الله مبارک وایي د ده په عملنامه کې به د 100 شهیدانو ثواب لولي. دا ډېره لویه خبره ده. او د دې نه یو بل عظیمه خبره وورئ، دا په ترمیزي شریف کې حدیث دی، دا حواله مې وختي ولیکله، 3058 نمبر حدیث دی په ترمیزي شریف کې. ترمیزي شریف کو ګوري نو هغه به مولانا صاحب به ګوري، نور به علما ګوري. تاسو ته یو آسان دغه ښیم، زمونږ د دې کراچۍ ډېر لوی عالم دی او حقیقت دا دی چې شیخ الاسلام دی. حقیقت دا دی، دې کې به شک نه کې. ټوله دنیا یې عزت کوي، یو لوی شان دی. شیخ الاسلام، شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد تقی صاحب دامت برکاتهم، عظیم انسان دی. داغه خطبات کی خطبات اصلاحی خطبات اردو کی دی، فیضان جان صاحب اردو کی دی. د اردو 23 نمبر جلد کی دا حدیث اگر اوړي دی، بیا وګوره او د ترمذی شریف حواله ورکړی دا دی حدیث ته وکیل په خپل بد رسول الله مبارک په طریقو باندې الله رب العالمین ډیر لوی عمل اگر الله رب العالمین نصیب کړي. رسول الله مبارک فرمایل چا چې د فساد په زمانه کې یو زما په یو طریقه باندې عمل وکړ، زما په طریقه باندې عمل وکړ د فساد په زمانه کې، لکه زمونږ دا دور دا د فساد دی.
نو د هغې عمل د الله په جناب کې دومره لوی ثواب دی چې د 50 کسانو نه زیات ثواب دی. لکه دې خبرې ته به غوږ ږدی دی کې درته یو عجیبه خبره کوم. د 50 کسانو نه د هغه ثواب زیات دی. نو صحابو تپوس کوي دا 50 کسان څوک دي؟ دې خبرې ته لږ غوږ کېږدی. ما تاسو ګورئ حواله درکړه بیا وګورئ خیر دی. دا 50 کسان څوک دي چې د هغوی نه به زیات ثواب لري؟ قسم په خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې د فساد په زمانه کې د په یو حدیث باندې عمل وکړو لکه زموږ دا زمانه چې ده، نو الله رب العالمین به د 50 صحابو نه زیات ثواب ستا په عمل وکړي. دا تقي عثماني صاحب لیکلي دي، ویې ګورئ حواله ګورئ ما تاسو له درکړه. دا ډېره لویه خبره ده زما عزتمندرونو. موږ نن د سنت طریقو نه بېزاره شوي یو. بله یو لابي راوتې ده، یو لابي ده، هغه وایي د رسول الله په خبرو باندې قرآن بس ډېر دی، قرآن ډېر دی. قرآن بېشکه ډېر دی، زموږ دپاره لوی څیز دی. قرآن باندې به عمل کوو، خو د دې قرآن په خبرو باندې د عمل کولو دپاره جناب محمد رسول الله راغلی دی صلی الله علیه وسلم. هسې تا ته وایم حاجي اسد صاحب قرآن شریف کې موږ ته د الله رب العالمین د مونځ حکم کړی دی، راته مې وویل دعا یا قرات یې ته مونځ حکم کړی دی. کړی دی که نه؟ بېشکه زموږ په ایمان دی. خو د دې مونځ طریقه موږ ته چا ښودې ده؟ رسول الله مبارک. د هغه د طریقې نه بغیر قسم په خدای کوشته کې. روژه موږ ته الله وایي نیسه، طریقه موږ ته جناب محمد رسول الله ښولې ده. حج الله وایي موږ ته وایي وکړه، طریقه جناب محمد رسول الله ښولې ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم جون دا زموږ دپاره یو نمونه ده او اصل کې الله ته د رسیدو یو طریقه ده. نو د رسول الله مبارک د طریقو نه به انحراف نه کوئ، بلکې کوشش کوئ چې زما ټوله زندگی د وړوکوالي نه راواله تر د مرګه پورې کم از کم زه د رسول الله مبارک په هر حدیث باندې عمل کوم. موږ له الله رب العالمین توفیق راکړي. نو علیه و آله وسلم وفرمایل چې کو وایي چې په جنت کې د زما اعلی مقام شي، نو زما په سنت طریقو باندې عمل کوي، زما په سنت طریقو باندې عمل کوي، الله برله جنت کې لوی مقام درکوي. او دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل، ولې دا تاسو ته ما د ترمذي شریف حدیث بیان کا، ابو سعید الخدری د دې حدیث راوي دی چې کم سړی چې داغه د شر نه خلق محفوظ شي، شر نه خلق محفوظ شي، چاته نقصان نه رسي، چې کم سړی مخلوق د خدای ته نقصان نه رسي، دا انسان به په جنت کې اعلی مقام وي. دا انسان به چې د شر نه د الله مخلوق هغه محفوظ شي. ما خو تاسو ته ووي چې شیطان نن په دې لګېدلی دی چې دا مخلوق د الله زه ډېرې کم د دې جنت نه. نو نن د خلکو د لاسونو نه، د خلکو د خپو نه، د خلکو د دغه نه خلک محفوظه نه دي د شر نه. بس کوشش کوي د ټولو خلکو نه لړمانان ماران جوړ شوي دي چې چاله ټک ورکړم. دا ګورې زمونږ ډېره لویه بدبختي ده. دا یوازې په دې مصلو باندې نه کېږي او په دې منځونو باندې نه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته لږ وګورئ، زمانه ده او یو ښځه ده چې 15 واړه وخته مونځ وسرې ټوله شپه وایي فیضان جانه نفلونه او د ورځې روژه وه. د ورځې روژه، د شپې ټوله شپه نفلونه، مونځ وغیره چې څومره نیک اعمال دي هغه به یې کول. قسم په خدای دا په احادیثو کې دي. خو د هغې ښځې دا کار و چې د شر نه مخلوق محفوظ نو، شر به یې خورو، مخلوق ته محفوظ نو، شر به یې کو خلکو سره، خلک ته تنګ و. رسول الله مبارک ته خلک لوی دا ښځه د پلان کوي، منځونه هم ډېر زیات کوي، اودسونه هم ډېر کوي، حجونه هم ډېر کوي، روژې هم هر وختي وي، خو مخلوق ته ډېر زیات تنګ دی. قسم مې د خدای په ذات وي، د حدیث حواله مې دا د لیکلې ده، رسول الله مبارک وایي زه په جهنم کې وینم، زه په جهنم کې زه وینم. نن دا ډېره لویه زمونږ بدبختي راغلې ده. مخلوق تنګ دی د خلکو نه، بس په څه طریقه خلکو له نقصان ورکول. مسلمان څوک دی؟ رسول الله مبارک څه وایي؟ المسلم وایي مجانا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. اصل مسلمان څوک دی؟ چې د هغه د ژبې او د لاس نه خلک محفوظ وي.
دا نن محفوظتیا نشته زمونږه. مونږه په یو لوی غم کې او په یو لوی اضطراب کې نن مونږه مبتلا یو. نو خیال کوئ، د مسلمان خیال ساتئ، د هغه د پوره د هغه د اخلاقو لحاظ ساتئ، چاله تکلیف مه ورکوئ، الله پې خفه کېږي. اخیری خبره کوم، وخت بس پوره دی، بعد ګرمي م د ما وی نن به زه دغه کوم. داسې چل دی. دا زمونږ د جومات ته راتګ او د دې جمعې دا مونځ فیضان جان صاحب دا به دا ووایم چې سنت مؤکد دي، بلکې دا به ووایم چې رسول الله مبارک دومره تاکید سره ویلي دي چې دا تقریبا فرض دی. فرض جومات ته به جمع لځي، جومات ته به جمع لځي، تر دې پورې رسول الله مبارک وفرمایل. دا یو حدیث واورئ چې کوم سړی، دا حدیث شته بالکل، دا حدیث او زه به ځه خو دا حدیثو غټ کتابونه نه شئ کتی. دا فضائل اعمال په هر جومات کې پروت دی، اردو کې هم دی، انګلیش کې هم دی، پښتو کې هم دی، پارسی کې هم دی، په هره ژبه کې دی. ویې ګورئ دا حدیث هغې کې هم شته چې کوم سړی بلا عذر جومات ته نه راځي، یو خو عذر دی، بیمار دی، دشمنی ده، طرفګني ده، یا نور څه ضروریات دی، د دې وجې نه راځي، خو په خیر په خپل ځای. خو یو سړی اسم دا عذر نشته او دی جومات ته نه راځي او کور مونځ کوي، رسول الله مبارک وی یره زړه مې دا غواړي چې د مدینې منورې دې ځوانانو ته ووایم او ورته یم چې راځئ چې ورشو چې کوم سړی بلا عذر په کور کې مونځ کوي چې سره د اولاد او سره د مال او سره د ټول کور ورته تیلې ورکړي. دا حدیث شته دی، د فضائل اعمال کې شته. دومره ضروري مونځ دی، خامخا جمع نه راځي. تارک الجماعت ملعون، کوم سړی په قصد جمع پرېږدي دا د الله لعنتي دی. خو ما ته وګورئ، د مسلمان خیال ساتئ، مسلمان له تکلیف مه ورکوئ. رسول الله مبارک فرمایي او د دې حدیث د لاندې زموږ د فقهای کرام وایي چې بعضې انسان وي، دا د هغه په اختیار کې نه وي، د بعضې انسان د دې خولې نه څخه بدبویي ځي، بدبویي ځي. بدبویي به پرېږدو ذاتي مرجانه، انسان څه وخوړه؟ اوږې وخوړه. کوم انسان چې اوږه وخوړه رسول الله مبارک وایي دی د جمع دی نه ځي. یا خو جمع دومره اهمه ده چې څه رسول الله مبارک وایي کور کې اور ورته کم، یا چې چا اوږه وخوړه یا د دې خولې نه بدبویي روانه شوه وایي دی د جومات ته نه ځي. ولې؟ وایي د ده د وجې د نور مخلوق ته نقصان رسي، تکلیف رسي، نو د نور مخلوق ته تکلیف مه ورکوه. بس ته جمع کور مونځ وکړه، الله به تعالی د جمع ثواب درکړي. دا ولې چې بل مسلمان ته تکلیف ونه رسي. نن موږ په دې جستجو کې یو، دا د هر انسان دغه دی چې بس خاماران، لړمانان او ماران رانه جوړ شوي ټک ورکو. مسلمان د مسلمان نه تنګ، ګاونډي د ګاونډي نه تنګ، رور د رور نه تنګ. دا مسلمانی نه ده. رونو ګورئ، دا مسلمانی نه ده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. نو رسول الله مبارک وی چې په جنت کې به د ده اعلی مقامي چې د ده د لاس نه خلق محفوظ وي، د ده د ژبې نه خلق محفوظ وي، د ده به په جنت کې اعلی مقام. نو درې اعمال مې راته یاد کړئ. تیمور جانه وایه درې اعمال وایه. لومبی عمل حلال رزق. حلال رزق په کوشش کوئ، یقین په خدای وکړه چې د دې حلال رزق ډېر لوی کمال دی. بچي به د قسم په خدای الله کامیابۍ ته رسوي. او بیا ما خو ته وایي د ټولو نه لوی ژوند زموږ د آخرت ژوند دی. مه وایه چې موټر یې رانه کړ، نه دی راکړي، زه به په حرامه نه ګټم، حلالو دی الله راکړي. او دا یو وقتي امتحان، بیا انسان الله رب العالمین کامیاب کړي. نو د حلال رزق د دې به کوشش کو. دویم نمبر د رسول الله مبارک په طریقو باندې به عمل کو. او دریم نمبر به زموږ د لاس او زموږ د ژبې او زموږ نه به بل مسلمان محفوظ وي. چې دا درې واړه اعمال په موږ کې رالل، رسول الله مبارک وایي الله رب العالمین به دې انسان له په جنت کې اعلی مقام ورکړي. الله دې په دې درې واړو موږ او تاسو له د عمل کولو توفیق. درود شریف ووایه. ظاهر زموږ د میرې یو ملګری دی او د هغه څه حاجت دی، د دعا د پاره ویلي دی، الله رب العالمین د هغه حاجت د غیب و خزانو نه برابر کړي. د اولاد د پاره چې نیک عمل شي څه دعا وکړو؟ نو د اولاد د نیک عمل کولو د پاره حقیقت دا دی چې دا ستما خو هم د دې خبره وکړه چې اولاد په خپل ځای یو لوی نعمت دی، خو د اولاد د ټولو نه اهمه ذمه داري ده چې دا بیا نیک عملي، بیا د انسان د پاره ډېره لویه صدقې جاریه ده.
بعضې خلک د اولاد نه حقیقت دا دې تنګ وي. نو د اولاد د نیک عمل کولو دپاره یو خو الله ته سوال کوئ، دعا کوئ، الله ته دعا کوئ. او دا دعاګانې داسې نه دي، دا موږ ته الله په قرآن کې ښولي دي. لکه خصوصا دا دعا ډېره وایه ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. یاره دا دعا دومره کثیره ده، دومره فایدهمنده ده که نه چې دې دعا به زه تاسو ته خپل، خو زه دا خپل راته نه ویم، خو د دې دعا چې کم مقام دی، کمه مرتبه ده، ډېره لویه مرتبه ده. نو دا د هر مونږ نه پس 11 ځله دا وایې. او بله یو دعا هم په قرآن کې شته، واصلح لي في ذریتي انی تبت الیک وانی من المسلمین. دا دعا هم ډېره زیاته وایې. نو د دې دعا د برکته به د الله رب العالمین اولاد نیک او چې د کوم انسان اولاد نیک عمله شو دی په دنیا کې هم کامیاب دی او په آخرت کې. نو د اولاد د نیک عملتوب دپاره یو خو دعاګانې کوې، دا کمې چې مې درته قرآني. دویم نمبر دا کوې چې نیک صحبت ته د خپل اولاد لږ بوځې. موږ بیا چېرته بوځو کرکټ میچ له، موږ بیا چېرته بوځو چېرته سینما ته به بوځو، چېرته پارکونو ته به بوځو. نه کله داسې د علماو مجلس ته راولې. د دې ډېر لویه فایده ده. قسم په خدای ما په خپلو سترګو لیدلې ده، ما په خپلو سترګو لیدلې ده. زه به داسې د مثال په طور باندې ویم او تحدیث بالنعمت به راته وویم. زما دا بچی دا یو بچی مې دا محمد دی، ما د عزیز الرحمن هزاروي صاحب مجلس ته هر ځل بوته او ما یې دته دعا کوه، دته دعا کوه. یاره د هغې دعا او د هغې هغه چې هغه اثر داسې لیده که نه چې کله به زه د بیت الله ته تلم ما ته ویم بابا ما ځان سره بوله، هلکه ما هېڅ اسباب نشته وي الله به پیدا کړي. یاره فیضان جان صاحب د خدای په ذات مې د قسمۍ په منبر رسول ناسیم خدای پاک د هغه صحبت د وجې دا دغه چې الله 15 ځله بیت الله ته بوته په تش لاس الله رب العالمین بوت. نو د نیکانو مجلس ته داسې بوځې د دې ډېره لویه فایده. د قرض د نجات دپاره دعا د دې خو موږ مخکې بیان کړی دی، بیا به هم دعا وکړو. قرض حقیقت دا دی چې انسان په زندګۍ کې دا وخت راځي علي رسول الله مبارک قرض اخیستی دی، موږ او تاسو پکې څه یو. رسول الله مبارک بالکل حدیثو کې شته چې قرض یې اخیستی. نو قرض دپاره دعا خو په خپل ځای ښه ده، خو د قرض دپاره یو اصول زده کړې. یو اصول دا دی، قرض هلې راځي زندګۍ کې دا قسم حالات په انسان راځي چې کله قرض هلې نو په دې زړه کې دا دلته چې دا کوم باچا ناست دی په دې زړه کې دا سوچ او تسر راولې چې دا قرض به زه ورکوم، دا قرض به زه ورکوم. نو زما د خدای په ذات باندې قسم چې 1 کروڑ روپۍ قرض کا الله به رله توفیق درکوي ورکوي به. خو که دې باچا ته دې ووایي چې قرض علم دا 15,000 روپۍ قرض علم او بیا دې پکې ورسره اسدجانه ده وي او هغه متل دی وکړه چې قرض خو ته علم خو قرضدار چا وجلی دي، قرضدار چا وجلی دا دی وي چې زمله ګورو به ورسره. نو زما د خدای په ذات باندې قسم کو الله د مرګ پورې توفیق درکړي. او چې قرض دی واغشته او پاتې شو د باندې بنده ملا الله راته ارس بخي، خو قسم په خدای په ذات مې دوی کو قرض ته الله وبخي، قرض به ورکړي. نو یو خدا سوچو کې چې قرض به زه ورکوم. دویم نمبر دا وکړي چې کله د قرض واغشته دا طریقې زده کړي او دا ما په خپل زندګۍ کې کوي ځکه راته وایم بالفرض والتقدیر 1 لاک روپۍ قرض دی واغشته. نو داسې چل کوه تیمور جانه چې یو خزانه واله او هغې کې صرف 10 روپۍ اچوه چې دا قرض به زه واپس ورکوم. 10 روپۍ روز پکې اچوه، 100 پکې اچوه، 100 پکې اچوه. یاره ته د الله په ذات یقین وکړه دغه 100 او زر چې ته دغه کې نو هغه به 15,000 روپۍ هم نه هغې یو کال، خو دا 15 کم 1 لاک به الله د غیبونه امداد کوي. دویم ورسره دا چل کوي. او دریم نمبر دا چل کوي چې دعاګانې کوي، د قرض دپاره دعاګانې کوي. یو په حدیث کې ثابت دي، یو په حدیث کې دا دعا ده چې اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عمن سواک. د هر مون نه پس 11 ځله وایه قسم دی چې کروڑونه روپۍ قرض یې الله به ختموي. یو دا وایه او یو رسول الله مبارک یو بله دعا خولې ده اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين
وقهر الرجال. دا دعا بالکل حدیثو کې شته. نو دا دعا وایه ان شاء الله رب العالمین الله بم قرض ختمي. الله رب العالمین په چا باندې قرضونه د خپل پټو خزانو دی الله زموږ په حال باندې رحم وکړي، زموږ ګناهونه معاف کړي، د دوالو جهانو خیر نصیب کړي، د دوالو جهانو شر نه محفوظ کړي. دا دعا وکړي چې دا درې کوم اعمال ما بیان کړل الله دې په موږ ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي، او الله دې د دقې نیکو اعمالو د برکته په جنت کې د رسول الله مبارک مرګتیا نصیب کړي، اعلی مقامونه دې الله نصیب کړي، د هر قسمه ګناهونو نه دې الله وساتي. څومره مردگان وفات شوي الله دې د ټولو مغفرت نصیب کړي، څومره بیماران چې دي الله یې ټولو له صحت ورکړي، څومره قرضداران دي الله یې ټول د قرض نه خلاص کړي، د چا د زړه حاجتونه دي الله د خپلو پټو خزانو نه برابر کړي. جامع مسجد حلیم آباد ته چې څومره ملمانه او زمونږ دا قربانه راغلي دي الله دې هر قدم په تله نیکۍ کې واچوي. او یو دعا په اخلاص باندې وکړئ، ستاسو د مخې ته وګورئ دا دا 12 بکي بله ورځ چا 1.5 لاک روپۍ زما دې ملګري له ورکړه چې دا پکې ولاواله. نو الحمدلله موږ سبار د 4.5 لکو روپو موږ صرف یو لس پکې لګوله، هغه خدای پاک د 4.5 لکو روپو پکې برابر کړل او خلکو امداد وکړه. نو دا دعا وکړي چې دا چا موږ سره امداد کړی دی الله دې د دقې مرګرو دا امداد په خپل جناب کې قبول او منظور کړي، الله دې د خپل لوی رضا سبب لوی ګرځي. هر چا پکې خپل اخلاص کړی دی. زموږ یو ملګری دی نوم یې نالم، خو دا څومره پکې چې دي د دې په لګولو کې او د دې په راوړو کې او د دې په دغه کې دا ټول اگر چې هغه خوار دیالیمار دی په هغې زما دقه وس دی دا زه کومه ورځ یې ورته قضا کړې ده، هغه خپل دیالي یې پرېښې ده او د دې هغه خدمت یې کړی. نو هغې ملګرو ته او خصوصا هغې ملګري ته دعا کوي الله مال جان اولاد کې برکت واچوي، الله ولې دنیا او د آخرت خیر ورکړي. او څومره دعاګانې ما ته دې شیټونو کې چا ویلي دي الله دې د ټولو دا دعاګانې قبولې کړي برحمتک یا رحمن.